یو محترم ورور دا دیني پوښتنه کړې ده، په ریل ګاډي کې د لمانځه کولو څه طریقه ده؟ آیا د قبلې و طرف ته مخ اړول ضروري ده او که نه؟ الجواب حامدا و مسولیا. په ریل ګاډي کې د سفر په دوران کې که چیرې د لمانځه وخت راسي لمونځ کول دا فرض دی. په ریل ګاډي کې د قبلې و طرف ته مخ اړول دا ممکنه ده، نو لہذا لمونځ کوونکي دې د لمانځه د شروع څخه بیا تر اخره پورې خپل مخ دې د لمانځه قبلې و طرف ته واړوي، ځکه دا ضروري ده. که چیرې څوک په شروع کې د قبلې و طرف ته ودرېږي، د لمانځه په دوران کې د ریل ګاډي مخ بدل سي، نو بیا د لمونځ کوونکي د لمانځه په دوران کې خپل مخ د قبلې و طرف ته راوګرځوي. که چیرې په ریل ګاډي کې زیات رش ولو د مخ نسو راړولی، نو بیا د مجبورۍ په وجه د لمونځ جایز دی. په حواله سره فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه 63. من اراد ان يصلي في سفينة تطوعا او فريضة فعليه ان يستقبل القبلة، ولا يجوز لو ان يصلي حيث ما كان وجهه كذا في الخلاصة، حتى لو دارت السفينة وهو يصلي توجه الى القبلة حيث دارت. بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحه 1 فقط. وسلام.